کدوری والا سبق نمبر د 62 کتاب الحج مصنف رحمه الله د منځ مسائل نه فارغ شو زکات مسائل نه فارغ شو اوس ورپسې د حج ولا مسائل د تخیروجي ولا مسائل نه فارغ شو اسلام ولا څلور ارکان دی پاکي یو حج ده حج خپل معنا د اراده کول حج یحج القصد الى معظم لوی شي اراده کول اصطلاحا څه معنا ده زيارة بقاع مخصوصة بفعل مخصوص في أشهر مخصوصة یا في أشهره دیو خاصو زینو زیارت کول په یو خاص طریقې سره په خاصو ورځو کې او خاصو میاشتو کې مختی چې الحج واجب حج فرض دی فرض په معنی ده یعنی الحج مفروض فرض علی الاحرار په آزادو سړی باندې فرض ده غلامانو باندې نه ده فرض المسلمین مسلمانانو باندې فرض ده کافرو باندې نه ده البالغین په بالغو باندې فرض ده نابالغو باندې فرض نه ده خو نفلی کولی شي العقلاء عقلمند باندې فرض ده په ګلانو باندې نه ده فرض الاصحاء چې ټیکي تندرست وي بیمار وغیره نه وي اذا قدروا على الزاد والراحله چې کله هغو قدرت وي طاقت وي سامان توشا او سورلی د جاز وغیره ټیکټ یا کوم سمندري سورلی وي فاضلا عن المسکن د کمه خرچه ده ورسره سورلی ده دا د اوسېدو د حوایجي اصلي نه زیاتي وي همده شی ته وما لابد منه چې کوم شیان ضروري دي هغه نه زیاتي خرچه ورسره وي اله همده شی ته وعن نفقة عیاله د کور بچي ښځو وله خرچي نه زیاتي روپۍ ورسره وي تر کم ټیمه پورې الی حین عوده واپس کېدو پورې که واپس کېدو پورې خرچه نشي برداشت کول کور ولا خرچه نشي برداشت کول بیا به نه ځي وکان الطریق آمنا بل شرط دا ده چې لیارې کې به امن وي څه خطره مطره به نه وي ویعتبر فی حق المرأة ښځې دپاره که حج کول غواړي دا معتبره ضروري خبره ده یکون لها محرم چې داسې کس به ورسره ځي حج ته چې هسره دي نکاح نه کیږي ځوانه یا که بډۍ ښځه وي یحج بها څه دي ته حج را وکړي همدا چې د دې سړي ولا خرچه به لنډی د کوم ځان سره بیا یې که دې سره خپلې روپۍ نه وي او زوجون یا به ځان سره خاوند بیا یې باسه دغو دونه سیوا چا سره به نه څي که ډېر خپل یو ډېر شی ملګره کسي وي ولا يجوز لها ان تحج بغیرهما د خاوند نه علاوه د خوریه ماما تره نه علاوه د ویاره خوریه نه علاوه بل چا سره حج ته نشي تللی د نیکه پلار نه علاوه اذا كان بينها وبين مکة مسیرة 3 ایام فصاعدا چې کله د دې ښځې کور نه ونیسه تر مکې پورې 3 ورځې مزال یا 2 ورځونه زیاته بیا به بیله نه څي که بیا نږدې وه مغځې وله بیا بیله تلای شي خامخته ته ښایي مواقیت په حج کې څه ځایونه دي هغه څه نه مخته به نه تېرېږي والمواقیت التي هغه ځایونه میقاتونه چې مقرر دي لا يجوز ان يتجاوزها الانسان الا محرما چې دې ځینه به انسان د احرام نه بغیر نه تېرېږي احرام وله تړي هله تېرېدلی شي بیا مخکې چې له اهل المدینه کوم مدیني ولا خلک د هغو دپاره میقات ته مونږ سره ذوالحلیفه نومیږي ولأهل العراق عراقیانو خلکو دپاره مونږ یې لږو خلکو دپاره ذات عرق ولأهل الشام شام علاقې خلکو دپاره یو میقات تاتل شي الجحفه ولأهل نجد نجد علاقې ولا خلکو دپاره د قرن ولأهل اليمن يمني وغيره ده خلقو ده پارا يلملم ده فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جازا که یو سړی مخکې نه احرام وتړي د دغې میقاتونو نه مخکې سویره غله نه ده دا جایز ده بلکې ښه خبره ده که احرام سنبال ساتلی شي ومن كان بعد المواقيت که یو سړی د مواقیت نه نه ده نو دا به څه طریقې سره احرام تړي فمیقاته الحل حج وي که عمره کوي هغه دپاره میقات حل ده حرم شریف نه بروځي حل ته ومن کان بمکة که یو سړی په ماکي کې اوسي هغه دپاره به میقات کم ځای نه ده فمیقاته فی الحج الحرم که حج دپاره ځي نو بیا دي وله میقات شه د حرم شریف ته وفي العمرة که عمرې دپاره یې تړي الحل بیا به حل ته راوځي حل معنی ورچینې لکه کوم ځای باندې حرام ختمیږي و اذا اراد الاحرام کله سړی د احرام اراده وکړي چې زه احرام تړم بس
دې دپاره بهتره طریقه دا ده اغتسله چې ودې لمبې ده سنت طریقه ده که لمبیږي نه او تعزا او دست دې وکړي او دست خو بسې کې خو والغسل افضلو لمبېدل وله ډېر بهتر دی پیغمبر اسلام دا غوره ګڼلی دی ولبس ثوبین جدیدین دوی به بیا نوي کپړې د واغوستې مانه ځون نه بې وتړي نر سړی لانګ به ونه توکي او که ښځې هغه خواصې به نوي کپړې غوستې هغې دپاره لانګ مانګ نشته د نور شیان تړل جامې به جوړوي صرف مخ به نه پټوي سار به پټوي او غسیلین که نوي کپړې ورسره نه خیر د زاړې استعمال شوده کپړې دي خو چې صفا سوترې وینځلې وي که بیا سپینې وي بیا خو ډېره ښه ده ایزارن وردان یو به ایزار شي لاندې نه بل به چادر شي ومس طیبا د احرام نه مخکې د خوشبو لږې امکان له که ورسره وي هغه نه بعد چې کله هر څه وکړي وسول رکعتین 2 رکعته نفل دي وکړي الله نه دعاګانې وغواړي نیت دې وکړي ودې شی ته دې ووایي وقال اللهم انی اريد الحج خدای حج اراده مې ده فیسره لما ته آسان کا وتقبله مني ما نه قبول کا ثم یلبي عقیب صلاته چې کله مونځ پوره کړي منځه نه بعد بیا تلبیه وایي فإن كان مفردا بالحج که صرف د حج اراده صرف حج کې عمره ورسره نه کوي نوا بتلبیته الحج نه تلبیه کولی سره به د حج اراده صرف وکړي او تلبیه به څه ده هغه دلته کې یو ټکه ده اوس ته خپله بیا مخته ښایي چې دا کلمې بیایي